نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزت مندو مسلمانانو ورنو، الله جل شانه د غیب علم، ان الله عنده علم الساعه، یعنی د قیامت علم دا د الله تعالی سره دی، او الله تعالی چې دی نو علام الغیوب دی، او د الله تعالی نه علاوه بل څوک د غیب خبرونو باندې نه پوهیږي. البته په الله تعالی خپل محبوب پیغمبرانو ته په واسطه د حضرت جبرئیل علیه السلام سره د غیب خبرونه ورکي، نو دا هم علم د الله تعالی دی د غیبو چې خپلو پیغمبرانو ته په یو واسطې سره ښودلی دی. نو دغه شانتې زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د غیبو خبرونه بیان کړي دي، نو دا د الله تعالی د طرف نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته دا خبرونه ملاو شوي دي. او الله پیغمبر چونکې په خپل امت باندې ډېر غمجن دی او د خپل امت ډېر خیرخوا دی، ډېر حریص دی په هدایت باندې. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بعض احوال د خپل امت ته بیان کړي دي، نو په هغې کې د حضرت امام مهدي علیه الرضوان د ظهور معامله هم ده. نو په احادیث مبارکو کې د حضرت امام مهدي علیه السلام دومره تذکره راغلی ده چې دغه احادیث د یو مسلمان په نظر کې نو چرته به هم دی په دې معامله کې ګمراه نشي، ځکه حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت امام مهدي علیه السلام چې کوم شخصي علامات دي چې د هغې د بدن متعلق دي هغه واضحه کړي دي، او کومه زمانه کې د حضرت مهدي علیه الرضوان ظهور کیږي نو د هغې زمانې علامات دا هم نبی علیه السلام ښودلي دي. او دومره په کثرت سره په دې باب کې احادیث راغلي دي چې دغه احادیث د انسان د یو مسلمان په نظر کې نو د حضرت مهدي علیه السلام په معامله کې به د چرته هم ګمراه نشي، او په دروغو مهدي باندې د دروغو په مهدي باندې به چرته هم دی چې دی نه ونه ښویېږي. خو چرته په تاریخ کې داسې واقعات راغلي دي چې د حضرت مهدي علیه الرضوان په نوم باندې فتنې راوچتې شوي دي او خلق چې دی نو ګمراه شوی دی، نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې دغه احادیث مبارکه دا د نظر نه پوشیده دي. دغه چې دی نو په دغې احادیثو باندې نظر نشته دی، اهل علم دا چې دی نو رجوع په دې کې نه ده شوې، پخپله د علم طلب او د تحقیق تلاش او د جستجو دا چې دی نو نه ده پیدا شوې. د دې وجې نه د تاریخ کې داسې ډېر دغه راغلي دي چې د دروغو په مهدي باندې خلقو ایمانونه راوړي دي، د فتنو شکار شوي. نو په دې وجه باندې چې څومره یعنی د فتنو کثرت سوا کېږي، نو دا د مسلمان هم ذمهداري ده، د فردن هر مسلمان دا ذمهداري ده چې دی په دې معامله کې چې کوم د نبي علیه السلام هدایات دي هغه مخې ته کي او د هغې تحقیق وکړي، اهل علم ته رجوع وکړي
او د علماو نه په دې کې معلومات واخلي او دغه شان دی د علماو چې دی نو هم دا یو ذمه داري ده چې امت مسلمه ته دغه تعلیمات دا چې دی نو ورمخې ته کي دپاره د دې چې کو چېرته د حق مهدي علیه السلام ظهور کیږي نو چې هغه هم واضحوي او کو چېرته د دروغو اوازونه اوچتېږي نو چې هغه هم انسان چې دی نو په دې باره کې څه نه څه علم حاصل کړی وي چې دی د فتنې شکار نشي. نو د حضرت امام مهدي علیه السلام د شخصیت متعلق چې کوم احادیث مبارکه راغلي دي نو په هغې کې خو څو احادیث مونږه په مخکې درسونو کې ذکر کړو څه چې دی نو هغه نن ذکر کېږي. روایت دی د حضرت ابي وائل رضي الله تعالى عنه عن الأعمش عن أبي وائل قال نظر علي إلى الحسن رضي الله عنهما فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في سننه. دا حضرت اعمش د حضرت ابي وائل رضی الله تعالی عنہ دا نقل کی چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حضرت حسن رضی الله عنہ ته چې د دې زوی دی وای کتل ورته او وای چې دا زما دا زوی د سردار دی لکه دا د سید دا لفظ دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د لپاره مقرر کړی دی او د په دې اسم سره مسما کړی دی او ان قریب د صلب نه یعنی د اولاد نه به داسې یو سړی راوځي داسې یو شخصیت به الله پاک پیدا کی چې د هغه نوم به ستاسو د نبي د نوم په شان وګورئ حدیث مبارک کې چې دی نو دا څو احادیثو کې دا راغلي دي چې د حضرت امام مهدي علیه السلام نوم به د نبي علیه السلام د نوم په شان یعنی محمد بن یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما وجورا چې هغه به د ځمکه د عدل نه ډکه کي داسې د عدل نه لکه څرنګه چې دا د ظلم نه ډکه شوی و. نو په صراحت سره چې دی نو دا احادیثو کې راغلي دي چې د حضرت مهدي علیه السلام نوم به محمد د نبي علیه السلام د نوم په شان. نو دا یو عظیمه شخصي علامه ده د حضرت امام مهدي علیه السلام چې نوم به محمدي. دویمه د حضرت امام مهدي علیه السلام شخصي علامه هغه په دې حدیث کې ذکر کی عن حذیفه رضی الله تعالی عنه قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بما هو کائن چې موږ ته نبی علیه السلام خطبه راکړه موږ ته هغه څه بیان کړه چې هغه مخکې راتلو والا دي. ثم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم. لکه چرته باقی پاتې نشي د دې دنیا نه مګر یوه ورځ نو الله پاک په دا یوه ورځ اوږده کړي تر دې پورې حتی یبعث فیه رجلا چې الله پاک به راولېږي په دې کې یو کس من ولدي زما د اولاد نه اسمه اسمي چې نوم به یې زما د نوم په شان. نو ګورئ دې حدیث مبارک کې د امام مهدي علیه السلام شخصي دوه علامې ذکر شو. یو خدا چې نوم به زما د نوم په شان دي لکه دا د مخکې حدیث کې هم ذکر شو. دویم دا چې دی به د اهل بیت د نبي علیه السلام د خاندان نه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د حضرت علي رضی الله عنه په نسل کې یوازې نوم نه د حضرت امام مهدي علیه السلام متعلق
और बाज़ अहादीस की दागी कुनियत हम जिक्र शवी थी, युकना बी अबी अब्दुल्लाह व युकना बी अबिल कासम। दा درېیم شخصي علامه شوه چې د حضرت امام مهدي علیه السلام کنیت په د نبی علیه السلام د کنیت په شان ځکه د نبی علیه السلام کنیت د ابوالقاسم. نو دا هم په حدیث مبارک کې دا چې دی نو ذکر شوي دي، لکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي. ګورئ دې حدیث مبارک کې دا هم ذکر شو چې نوم به هم زما د نوم په شان دی، کنیت به هم زما د په شان دی، یعنی ابوالقاسم او ابو عبدالله دا به کنیت دا د نبی علیه السلام کنیت. یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا. امام برزنجی رحمه الله په اشاعه کې او دغه شانت قاضي عیاض دا ذکر کړی دي چې جمع له ما بین اسمه و کنیته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د امام مهدي علیه السلام لپاره به نوم او کنیت دا د نبی علیه السلام نوم او کنیت جمع شوي. و اما کنیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو ابو القاسم. نبی علیه السلام کنیت څه دی؟ ابو القاسم صلی الله علیه وسلم.